عمده میل بنګلاديش ته لاړو نو هغوی ته نه سونه جوړه هغوی ته نه د چابي چینج نه والي د سپلو نه والي د سر ټوپۍ او د زنانو لوپټې او د بوټان او پیالې هر څه یې بوټان او پیالې او کپونه د هر یو شیز ته نه جوړوي او په ټوله دنیا کې په ډالرو کې خرڅوي. نو دا زموږ سره انتهایی زیاتی شوی دی او زه ګڼم دې کې زما ټول سیاسي قیادت A to Z هغه شریک دی، ځکه وخت په وخت کې کم هم راغلی دي نو هغه یې برباد کړی دی او همغه چپړاسي توپ پسې دا نوښار او دا نوجوان لګولی دی جوټ میل. دلته بزرګونه خلک راته بزرګونه په سونو خبره وره دا هغه جوټ میل لري مالکان فاروق سټیډیم او تا هغه جوماتو که شو دا هغه ښځې د دې افتتاح کړه جومات څومره ښکلو کوم آفیسري کالوني وه لیبر بیله کالوني وه او فاروق سټیډیم څومره ښایسته ده. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. زه یم شاهجي. ګرانو کتونکو، دا د نوښار د کلونو ترقي ده او دا د نوښار او د پاکستان او د پښتون او د پښتونخوا دا د هغې را روان وخت او د هغې د را روان وخت او مستقبل عکاسي کوي. سهیل جوټ میل دا د سوتلو میلو او دې سره شاته چمړې کارخانې او دا زه وایم انډسټریل سټیټ دا نن ویران دی. د زرګونو خلقو د روزګار هغه داسې یو وسیله چې دا نوښار جومات آباد، مولا آباد، ناظم آباد، کونسلر آباد، دکان آباد، هوټل آباد، ځمکه آباده، پراپرټي آباده، ډاکټر آباد، ترانسپورټ آباد، ډاکټر آباد، هسپتال آباد. دې سره ستا قوم، ستا نوجوان د نشې نه بچ، صحتمند، تنومند، روزګار والا او ګټې وټې والا او کاروبار والا نوجوانو د دې بندولو سره زما نوجوان اب بیمار شو، ذهني مریض شو، د آیس مریض شو او آیس نشهیي شو او هغه باندې د ټول روزګارونو لاره بنده شو. کلاس 4 سیټ پسې لګولی دی. شهنشاہ بای څه وایې د دې باره؟ دا جوټ میل څومره ښایسته جوټ میل دا جوړ شوی په کلونو کې او نوار په سکندونو کې شو. دا رچا دا زموږ د موجودو حکمرانانو سابقه حکمرانان چې څومره په دې وطن زموږ په نوښار باندې تېر شوي، زه ټوله ګناه هغوی ته کوم چې نوښاریان له به صرف پینټه ورکوله او نور نوښار ویران تباہ برباد دلته به په سونو خلکو روزګار کولو او دا ځای یو رونق و. قسم دی چې 3 شفټه به سهار نه به والې تر 2 بجو پورې که 3 پورې 3 نه به والې تر 12 بجو پورې د 12 بجو نه بل سهاره پورې سهار به بیا بل شفټ راتلو. دې کې به داسې یو رونق و هر سړی به دې کې زار ته یم چې هر سړی په روزګارو او ښایسته ځای نن هغه ځای ته چې راځي ته به قبرستان ته راغم ویران دې یېرېږي پکې د هغې نه خلکو اونې یوړې خښتې ترې یوړې اوس پسې کوټي ولاړه ده داسې د پیپر میل د نوښار ټیکسټایل میل د ډي ډي ټي د چمړو کارخانو څه کارخانې خدای چې هغه په اړوشتې نه دا په کلونو کې جوړ شي او په ورځو کې نوارې شوې ختمې شي کندرات شو. دا زموږ نوښار دی او زموږ نوښار نقش هم دا پیش کوي. نوښار بنیادي طور باندې صنعتی ښار و. صنعتي بالکل بل دا ریلوے سټیشن و 24 ګنټې به مال دې کې به ډک شو. دا په پدې دا جوټ میل سره به مال به دې ته نه اچو دغه ریلوے سټیشن و که نه دا د دې د وجې وایي موږ به واړه چې به راغو وایي ګاډی راغو امرود راغو پلانې راغو واړه دونه به مو واله ریل راغو بی دې ته به چې راغو کرکټ به مو دې کې کوله دا ښایسته ځای و. دې کې دا ډېر بې اندازې آباد ګرانو کتونکو دا د سوتلو سوتری چې پلیران دې جوړ کړي دي ستا سنولا کوم ښه پلیر دی او پیس کولو کړی هم د دې اعظم پلار په ټیکسټایل میل کې کار کولو ښه خلک ګرانو کتونکو دې کې به سوتری تاسو ته که یاد شي نو په جوماتونو کې که صفونه وو هغه به د سوتلو په بورای د الوګانو د مختلفو شیزونو بورای هغه به د وړو بورای او هغه وخت کې دا صنعت او د سکول ټاټونه او مختلف مصنوعات د دې نه جوړېدی شول. خو بیا زما د حکمرانانو د ووټ هوس چې هغه ته ووټ پکار و او ووټ دپاره په نوکرۍ انسان ښه دوکه کېدی شي او په دې روزګار نشي دوکه کېدی ځکه چې دا خو ترقي ده. نو ټول نوښار د خپل ذاتي مفاداتو دپاره د کلاس 4 او چپړاسي سیټ پسې چپړاسي کړی دی او بزنسمین هغه چې کم خوب و کاروباري سوچ هغې ترې نه یوړو او د چپړاسي سوچ پسې ولګولو. دا میل دی شهنشاه بای دا چې نن په او د نوښاریانو نوجوانانو هغه ټیلنټ نوجوانان چې د هغې سکل د خپو لاندې وکړو دې کې به سکل به ورکړو هغه د خپو لاندې کړو. هنرمند نوښار هنرمند
عمده میل بنگلادیش ته لاړو نو هغوی تېنه ایتنا سونا جوړه ایتنا د چابي چینج نه والي د سپلو نه والي د سر ټوپۍ او د زنانه او لوپټې او د بوټان او پیالې هر څه بوټان او پیاله او کپونه د هر یو شیز تېنه جوړوي او په ټوله دنیا کې په ډالرو کې خرڅوي نو دا زموږ سره انتهایي زیاتی شوی دی او زه ګڼم دې کې زما ټول سیاسي قیادت A to Z هغه شریک دی ځکه وخت په وخت کې کم هم راغلی دي نو هغه برباد کړی دی او عمقه چپړاسی توپ پسې دا نوښار او دا نوجوان لګولی دی او دا روزګار د لکونو کروړونو دلته به هسپتال مزدور ته به ښه ټریټمنټ د هغه کېدو پنشن به د هغه د هغه هر میاشت کال پر به د هغه ورکولې بونسې او نن هغه مزدور په روډ مې تاسو ګورئ یو کېړی وي او بل یې روډ د پاسه ناست دي برشې راغشتي څوک چینو کوي څوک پلسترې کوي دا څه دا دې برکات خو چا وکړه دا تاسو باندې پرېږدو دا زموږ سیاستدانان